د افغانستان طالبانو، د پاکستان وسلوالو او د پاکستان تحریک انصاف یو ټیک ټاکر دی ساقي جان، هغه ډېر خراب کمپین وچلو د شیخ صاحب په خلاف، او د هغې کمپین په نتیجه کې د ژوند د خطره را پیدا شوه. زه له چارسدي د ډي پي او نه دا سوال کوم چې ډي پي او صاحب چې تا ته پته ده چې د دونه اهم شخصیت ده، د هغه ژوند ته خطره ده، هغه پسې خلک ګرځي، هغه د خلک د مرګ دمکې ورکوي، تا د هغه د حفاظت څه انتظام کړی دی؟ اوس به راشي، اوس په دې ځای کې مونږ ته وایي چې یو دوا به وکړو، دواګانې خو مونږ ټولې کوو، او شیخ صاحب خو دونه لوی شخصیت و چې هغه ته زما د دوا ضرورت هم نشته، هغه به انشاءالله تعالی چې نیغ جنت الفردوس ته خو چې تا د کومې غفلت مظاهره وکړه، د چارسدي ډي پي او چې د کوم غفلت مظاهره وکړه، د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې د کوم غفلت مظاهره وکړه، موږ دا مطالبه کوو چې د دوی نه دې تپوس وکړی شي، د دوی نه دې تپوس وکړی شي چې آخر ولې زموږ دغه شان قیمتي کسان د مولانا سنجان نه راواله تر اوسه پورې زموږ داسې قیمتي کسان ځي او بیا تپوس هم ونه شي. دا ټول د چارسدي د پولیسو کار دی، د چارسدي د پولیسو ناکامي ده، د چارسدي د ډي پي او د پولیسو ناکامي ده، او همدغه شان که تاسو وګورئ نو دا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ناکامي ده. تاسو وګورئ چې تاسو شیخ ادریس ته څومره سکیورټي ورکړې وه، پخپله خو د نه 3 ګاډي مخکې روانې او 3 ګاډي د وروستو روانې، او هغه هم صرف 2 سپان ورکړي دی، ورته وایي چې ځان ساته، د چا نه ځان وساتي. ډېره د افسوس خبره دوستانو، یو ځل بیا د پاکستان ټولو خلکو ته، ټولو پښتنو ته زه تسلیت پیش کوم، او خدای پاک دې وکړي چې زموږ د پښتنو په خاوره باندې امن راشي، او خدای پاک دې وکړي چې زموږ د علماء کرام خدای پاک جمدي وساتي او د نورو حادثو نه بچ کړي. ډېره مهرباني او خوشحاله اوسئ. یو دوا ورته وکړئ.